د سحر د مانځه په وخت کې علما کرام یو خبره ذکر کړي لکه فرشتي الله جل شانو ته حاضرېږي مونږ دا رپورټ لي الله جل شانو ته د په دغه وخت کې الله جل شانو یو فیصله کوي د انسان د رزق د برکت فیصله کوي په دغه وخت د کم وخت کې سحر په وخت د سحر په وخت کې الله جل شانو د انسان د رزق د برکت فیصله کوي انسان په دغه وخت کې ودې نو بیا کما صحت تباہ ده خو ټیک ټاک په وړو کې الګ پی معده بیکار نه کوي ګردې بیکار نه کوي پیپړې بیکار نه کوي د شوګر مریض به د بلډ پریشر مریض به دا تمامي مسلې ولې جوړ شي د سحر منځ نه کول سحر عبادت نه کول ځکه دغه د رزق د برکت وخت استا صحت ته تمام مخ کې نه وي چې دا رزق الله جل شانو هغه برکت ختم ګرځا د رزق دیمه مسله کاروبار د کاروبار په پټه پکې نه اوس هغه د ټولو خراب دی ولې سحر د مانځ سره مچیل شروع صحیح ده هغه رزق ته اولاد ده اولاد د حضرت عمر خبره سمندر منلی او زناور منلی او په ځنګل کې زموږ خپل اولاد خبره نه ونی داسې وران شو ولې وران شو سحر د مانځه د وجې د سحر د عبادت ته وجې هغې د نشوالي ته به یو سوی هغه وایي زه اوس په خپله پلار یم ما ته بچې مه وایه ما ته بچې مه وایه داسې راته جوړ دا مسله د دې هر څیز نه بل دا چې اولاد هم یو رزق دی دین هم الله برکت هغه چفتوي اولاد مسلې هغه ډېرې زیاتې کله ناکله ما وکړه داسې خلکو ته ډېر زیات ډېر زما د زندګۍ تجربه ده کم خلک چې سحر عبادت کې سستی کوي که نه نو د هغې بچي یا هغې سره جګړې کوي یا خپل منځ کې جګړې کوي یا چې ښځې وله وکړي بیا هغې خپل منځ کې جګړې کوي که داسې نه لوریانې بل کره واده شي بیا ورته ډېرې مسلې داسې ما وکړه دا سحر د مونځه د نه کولو دا غیر برکت دی صحیح ده